السلام علیکم ملګرو د جمعیت علماء اسلام وفد کابل ته رسیدلی دی. د جمعیت علماء اسلام اعلی قیادتنا وفد د مولانا طاهر صاحب په مشرۍ کې چې ورسره مولانا عطاالحق درویش، مولانا صلاح الدین او ورسره نور رهنما بشمول افغانستان حکومت د افغانستان دارالحکومت کابل ته رسیدلی دی. په تیرو ورځو کې د افغانستان د مهاجرین وزیر خلیل حقانی په یو خودکش حمله کې شهید شوی و. د هغې د تعزیت دپاره دا وفد افغانستان کابل ته رسیدلی دی او د هغه تعزیت فاتح خوانی او د هغه د مغفرت دپاره دعاګانې کړې دي. خلیل حقانی د وسنی وزیر دفاع سراج الدین حقانی ورورو او د حقانی نیټورک مشر جلال الدین حقانی د هغه هم ورورو. بل طرف ته ملګرو د امریکې د طرفه یو ځلې بیا د عمران خان د رهایۍ په باره کې خبرې شوي دي او هغوی غوښتنه کړې ده چې عمران خان دې رها کړی شي. هغه بې بنیاده الزاماتو کې او د دروغو په الزامونو کې په جیل کې پروت دی، لکه څنګه چې ټرمپ په بې بنیاده الزامونو باندې جیل ته تللی او دغه شانتې عمران خان هم بې بنیاده الزامونو کې گیر دی او په جیل کې دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې عمران خان دې جلد از جلد رها کړی شي. د پاکستان قیادت نه شیخ وقاص اکرم ورته خوش آمدید ویلی دی، خیر مقدم یې کړی دی او د خوشحالۍ اظهار یې کړی دی. شیخ وقاص اکرم وایي چې د امریکې د طرفه په انساني حقوق باندې خبرې کول دا یو خوشاین عمل دی او د خوشحالۍ اظهار یې کړی دی. بل طرف ته امریکا چې په امریکا کې عافیه صدیقي د ډېر وخت نه بې بنیاده او بې ګناه پرته ده، د هغې دپاره انساني حقوق نشته، خو د عمران خان دپاره انساني حقوق موجود دي. دا خبره د حکومت وزیر طلال چودھری کړې ده. هغه وایي چې د امریکې بچی عمران خان امریکا بیا کوشش کوي چې عمران خان یو ځلې بیا اقتدار ته راورسوي، د اقتدار په کرسۍ باندې کینی، خو دا خواب او دا برانه هغوی پوره نه کړي. د هغوی دا امید او د هغوی دا خواب به کله هم پوره نه شي. بل طرف ته امریکې د پاکستان په څلورو ادارو باندې پابندي لګولې ده، په کمپنیانو باندې چې پاکستان یو داسې مزایل تیاروي. امریکې دعوه کړې ده چې د پاکستان نه به امریکا هم هغه هدف ګرځولی شي. پاکستان تر دې حده پورې تللی دی، یو داسې مزایل تیاروي چې د پاکستان نه به امریکا هم هدف کولی شي. نو امریکا د دې نه خوفزده ده او د پاکستان په څلورو کمپنیانو یې پابندي لګولې ده، خو د پاکستان حکومت د طرفه هغوی دا وایي چې مونږ دغه پابندي رد کوو او زمونږ چې کوم مزایل دي دا به جوړیږي او په خپل وخت باندې به مونږ د دې تجربات هم کوو.